أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیه. پی ٹی وی نیشنل پہ خبر د شیشې نه نیغ په نیغه حی الفلاح په پروګرام کې تمامو ناظرینو ته کتونکو ته هر کلی وایو. امید دی د الله تبارک وتعالی جل وعلا د مقدس او د لوی ذات نه چې ټول به د صحت په جامه باندې روغ رمټ صحیح سلامت او خپل ژوند او خپل زندگی په صلاح په ښه ښکلي سکون او راحت باندې تیروي. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حی الفلاح پروګرام د پی ټی وی نیشنل د شیشې نه ستاسو د پاره په دغه پروګرام کې وقتاً فوقتاً ښایسته ښکلي موضوعات، ښایسته ښکلي ملغلرې، ښایسته ښکلي هغه خبرې چې هغې باندې ستاسو ژوند، ستاسو زندگی، ستاسو دنیا او ستاسو آخرت دواړه پې باندې ښایسته کیږي. هغه خبرې تاسو لروړي څنګه چې د دغې روایات دي او د دغې پی ټی وی نیشنل طریقې کار دی چې همیشه د پاره د صحتمندانه موضوعات د معاشرې د قام او د ملت د ښایست او د ښکلا لپاره راوړي. نننی زمونږ موضوع هغه د الله تبارک وتعالی جل وعلا نعمتونه دي. رب قدیر لم یزل، شهنشاه لم یزل، لوی الله په د انسان باندې څومره نعمتونه کړي دي، د هغه نعمتونو شکریا څرنګه ادا کیږي، هغه نعمتونو مداومت او هغه نعمتونه به همیشه موږ سره څنګه پاتې کیږي. یو نعمت چې الله تبارک وتعالی جل وعلا موږ له راکړی دی، الله رب العزت جل وعلا هغه نعمت به همیشه دپاره موږ سره څرنګه پاتې کیږي، نو په دغه حقله باندې په دغه موضوع باندې به نن زمونږ او ستاسو په دې باندې خبرې وي. الله تبارک وتعالی جل وعلا قرآن کریم کې الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اول خو الله تبارک وتعالی جل وعلا فرمایي چې رب کائنات جل وعلا په د انسان باندې په د بنده باندې چې اشرف المخلوقات دی، الله په دومره نعمتونه کړي دي، الله په دومره پرزونې کړي دي، الله په دومره احسانات کړي دي، الله په دومره کرم نوازیانې کړي دي. رب قدیر لم یزل دومره ورکړې ده چې رب کائنات قرآن کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که یو انسان د الله د نعمتونو شمار باندې را شروع شي نو دغه شمار دی نشي ختمولی. شارحین فرمایي چې الله تبارک وتعالی د روز اول نه تر روز آخر پورې څومره بندګان چې پیدا کړي دا ټول بندګان رایوځي شي، بیا په الله په دې دنیا کې چې څومره ځنګلات دي او د ځنګلاتو کې څومره ونې دي او د هغه ونې چې ټولې راواخلو د هغې نه کلامان جوړ کړي او بیا دا ټول سمندرونه راواخلو د هغې نه صحیح جوړه کړي، نو دغه صحیح به اوچ شي، د الله نعمتونه به ختم نشي، دغه قلمان به ختم شي، په لیکلو باندې د الله د نعمتونو شمار به ختم نشي، انسانان به فناه شي، انسانان به ختم شي، انسانان به زوال پذیر شي، انسانانو نستو نابود بشي، فنا بشي، وجود به ختم شي، طاقت به ختم شي، عمر به ختم شي، د الله د نعمتونو شمار به ونشي. هغه نعمتونه چې کوم الله تبارک وتعالی په د حضرت انسان باندې کړي دي، ولقد کرمنا بنی الآدم، الله رب العزت جل وعلا فرمایي چې ما د انسان ته، بنی آدم ته، د آدم علیه الصلاة وسلام زوی ته، د خپل بنده ته کرمنا بنی الآدم، عزت میں ورکړی دی، شرف میں ورکړی دی، مقام میں ورکړی دی، بلندی میں ورله ورکړی دا. او رب کائنات جل وعلا فرمایي چې دی انسان ته ما په تمامو کائنات باندې اولیت هم ورکړی دی، مقدم کړی مې دی، او دی مې د دې تمامو کائناتو د ده دپاره مې مسخر کړي دي، د ده په لاس کې، د ده په سوچ کې، د ده په فکر کې هغه تمام صلاحیتونه د نعمت په طور باندې ما د بنده ته ورکړي دي چې دی په باندې شرق نه غرب، شمال نه تر جنوبه هواګانې مسخر، دریابونه مسخر، ځنګلات مسخر، حیوانات مسخر، وحوش مسخر، حشرات مسخر، معدنیات ستا دپاره، زندگی د ژوند چې څومره سهولیات دي هغه ستا دپاره، او دا نعمتونه وي څه دپاره؟ دا نعمتونه وي دې دپاره چې د انسان ژوند پې په سکون کې شي، د انسان ژوند پې په راحت کې شي، د انسان ژوند پې په سهولت کې شي. الله رب العزت جل وعلا خپل بنده له دا پیدا کړي دي، ورکوي خپل بنده له چې زما دغه نعمتونه واخله او دغه نعمتونه استعمال کا. خو ولئن شکرتم لازیدنکم، که چېرې زما په دې نعمتونو، په دې پرزونو، په دې احساناتو باندې کله ته شکر وباسي قولا او فعلا، نو ولازیدنکم. قرآن کې رب کائنات پروردگار عالم شہنشاہ لم یزل خالق کائنات فرمائی
چې زه به تعالی نورم زیات درکم، نور به م در باندې زیادت وکم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که چرې تا زما د نعمتونو ناشکري وکړه نو ان عذابي لشدید، بیا زما عذاب دردناک دی، زما عذاب بیا سخت دی. نو رب کائنات جل وعلا که مونږ خپل انسان په د خپل بدن کې وګورو، چاپیرچل کې وګوري، نو دنیا نعمتونه که مونږ په خارج کې وګورو، دنیا نعمتونه، ایمان د الله د طرف نه نعمت، عقل د الله د طرف نه نعمت، زمونږ په د بدن کې دومره عظیم الشان یو نظام، او داسې نظام چې هغه نظام مرتب دی په نظم باندې، مرتب دی په ضبط باندې، په یو خاص اصولو باندې الله تبارک وتعالی جل وعلا زمونږ د بدن او زمونږ خپل الله چې کوم د تخلیق زمونږ کړی دی، دا یو ځان له بې مثال او بې نظیره د الله تبارک وتعالی عظیم نعمت دی. که مونږ د خپل بدن نه خارج وګورو، یعنی ځمکه، اسمان، ځنګلات، وحوش، حشرات، سمندرونه، دریابونه، په دې کې نعمتونه، دا د رب کائنات د طرف نه څومره عظیم نعمتونه دي. اوس الله تبارک وتعالی جل وعلا بنده ته فرمایي چې ای بنده، دا نعمتونه دا ستا دپاره، اسمان ستا دپاره، ستورو کې رڼا ستا دپاره، 14 سپوږمۍ رڼا ستا دپاره، نور چې روخیږي ستا دپاره، باران اوریځې، په دې ځمکه کې معدنیات، په ځنګلاتو کې ځناور، په دریاب کې حیوانات، په هوا کې پرندگان. ای بنده دا ستا دپاره دي، نعمتونه ستا دپاره، احسان مې ستا دپاره، پرزونې ستا دپاره. خو ای بنده ته ته سکون والا، ته ته راحت والا، ته ته نعمتونه استعمال کا. خو ته ای بنده ته دا زما دپاره، ته زما د بندګۍ دپاره. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ای بنده ته زما د بندګۍ دپاره، ای بنده ته شریعت مطهره باندې د عمل کولو دپاره، ته د قرآن عظیم الشان باندې د عمل کولو دپاره، ته د حضور پاک سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم په جون باندې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، قرآن عظیم الشان وی هغه جون ستا دپاره نمونه ده. په هغه جون کې چې څومره افعال او اقوال او گفتار دي، په هغې باندې عمل کول دا ستا ذمواري ده. د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په جون باندې د هغې په اقوالو باندې عمل کول دا ستا ذمواري ده. او رب کائنات فرمایي چې تا له رزق درکول زما ذمواري ده، ستا عزت کې اضافت راستل دا زما ذمواري ده. ای بنده د دنیا هر یو نعمت تا ته درکول دا زما ذمواري ده، هغه ذمواري د الله ده. او دا ذمواري چې د الله رب العزت بندگی وکړو، د رب کائنات جل وعلا عبادت وکړو، د الله عبودیت او الوهیت او کریمیت او رازقیت او مالکیت او شهنشاهیت مونږ ومنو، دا ذمواري زمونږ ده. رب قدیر لم یزل محبوب مدني جانان فرمایي چې هر کله انسان د یو نعمت قدر کوي، هغه نعمت ورسره مداومت اختیاری، همیشوالی اختیاری، بیا همیشه هغه نعمت هغه انسان سره. بعضې نعمتونه داسې وي چې هغه نعمتونه د انسان د وخت سره سره د انسان نه رواني، نو د هغې بیا انتهایی خیال ساتل پکار دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایي چې د انسان دا صحت دا د انسان دپاره نعمت دی. وړاندې د دې نه چې د انسان بیمار شي، د بیمارۍ نه وړاندې د انسان دپاره د انسان دا صحت دا ډېر لوی نعمت دی، دا ډېر عظیم نعمت دی، دا ډېر کولو نعمت دی. نو د دې د وجې نه ای مسلمانانو، مونږ له پکار داره چې کله مونږ په صحت باندې یو، کله مونږ په روغ رمټ باندې یو، نو هغه وخت کې چې مونږ بیا نعمت د صحت والا مونږ هغه استعمال کو، او هغې کې مونږ بندگی د الله رب العزت وکړو، د معاشرې د ښایست دپاره، د معاشرې د ښکلا دپاره، د معاشرې د جوړښت دپاره مونږ خپل کردار ادا کړو. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک به فرمایي چې دا اوزګارتیا وړاندې د مشغولتیا نه دا هم ډېر لوی نعمت دی. خو دا نعمت هم هر وختینی چې کله انسان فارغ وي، په کار داره چې په فارغ وخت کې انسان منصوبه بندي وکړي، په فارغ وخت کې د سبا ورځې دپاره یو انسان ځان دپاره یو نظام جوړ کړي، د را روان ژوند دپاره، د را روان وخت دپاره. ځکه چې کله انسان مشغوله شي او په داسې حالاتو کې چې هغه اتفاقي حالات وي یا حادثاتي حالات وي، او هغې کې انسان کله مشغوله شي، چې کله انسان د هغې نه مخکې یو انسان ورته هوم ورک کړی وي او انسان ورته مخکې نه تیاری کړي، نو هغه اثر په ده باندې کم غورځېږي چې کله د باندې اتفاقي او حادثاتي واقعات راشي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د انسان دا ژوند هم یو ډېر لوی نعمت دی، خو وړاندې د مرګ نه، چې دغه ژوند
انسان ساګانې چلیږي، په سترګو کې نظر چلیږي، د انسان غوږونو کې اورېدل، په ژبه باندې ویل، لاسونو باندې نیول، په خپو باندې قدمونه اخیستل، د انسان په دماغو باندې عقل، سوچ او فکر کول، دا ډېر لوی نعمت دی. خو وړاندې د دې نه چې کله دا فنا شي، وړاندې د دې نه چې کله دا ختم شي، وړاندې د دې نه چې دا نعمت د الله تبارک وتعالی جل وعلا والي، نو دا نعمت په داسې انداز باندې، په داسې طریقې کار باندې، په داسې منهج باندې، په داسې کیفیت باندې، په داسې نوعیت باندې، په داسې حیثیت باندې، په یو داسې لاره باندې استعمالول پکار دي چې هغې کې مونږ نادم نشو، شرمنده نشو، ذلیله نشو، رسوا نشو، دنیا هم خسته شي، آخرت هم خسته شي، الله هم رانه رضا شي، رسول الله هم رانه رضا شي، او مونږ د دې انسانیت دپاره، د دې انسانانو دپاره، د دې دنیا دپاره مونږ یو رول ماډل جوړ شو، یو سیمپل جوړ شو، مونږ یو رهبران جوړ شو. مونږ چې وړاندې روان یو چې مونږ نه رڼاګانې روانې وي، مونږ چې وړاندې روان یو چې مونږ لاره صفا کوو، مونږ چې وړاندې روان یو چې زمونږ د املاګانې، زمونږ د شاګانې، زمونږ د اوږې، زمونږ د نسل دپاره دا مضبوط طاقت وي او مضبوط یو پل وي چې هغې په دې باندې خپلې خپې ږدي او هغې هم عروج ته رسیږي، هغې هم بام ته رسیږي. ځان پسې وروستو تیارې پرې غوستلو والا انسان په خپل هم تیاره کې وي، خپل نسل ځان پسې په تیاره کې رواني. هر هغه انسان دی چې هغه د نعمتونو شکرګزار ني، هغه نعمتونه په هغه خپل ځای چې د کوم ځای دپاره الله تبارک وتعالی د هغې تخلیق کړي وي، هغه ځای دپاره نه پیدا کړي. مثال کې طور پر ځواني د انسان چې کوم دی، دا د ژوند د ښایسته کولو دپاره ده، د ځواني د انسان دا د آخرت د جوړولو دپاره ده، دا د روانې ورځ د جوړولو دپاره ده. او دغه نعمتونه زمونږ بعضې رونه او بعضې ملګري په نشو کې، په ایسونو کې، په شرابونو کې، په بد کردارۍ کې، په بد فعلۍ کې، په بد زبانۍ کې، بد کلامۍ کې، او د معاشري هغه عادات او هغه اطوار چې هغه د اخلاقو نه لاندې دایره کې وي، د اخلاقو نه بهر وي، په هغې کې خپل ژوند تباه کړي، په هغې کې خپل ژوند برباد کړي. او هغه ژوند د یو کس ژوند سره یاد بساتئ چې د ډېرو خلکو ژوند تړلی وي، لکه د یو پلار ژوند چې تباه شي، د هغه بچو ژوند تباه شو، د هغه د کور کې د معاشري د هغه سره تړلي خلکو ژوند تباه شو. او که د یو پلار ژوند بد شو نو د ټول خاندان ژوند بچ کیږي. دغه رنګې که د یو زوی ژوند بد شو نو د پلار ژوند بد شو، د مور ژوند بد شو، د رونو ژوند بد شو. که چېرې یو ورور هغه په لعنت کې شو او لعنت د نشي یا لعنت د جوارۍ هغه په هغې باندې عادت شو، نو ټوله معاشرات، ټول کور ورسره ذلیله کېږي، ځکه چې هغه د نعمت قدر نه دی کړی. هغه نعمت چې کوم الله تبارک وتعالی جل وعلا انسان ته ورکړی دی، د نعمت قدر، د نعمت احترام، د نعمت ساتنه، دا د نعمت دوام، د نعمت مواظبت او نعمت عروج ته انسان د پار رسي. هر کله چې انسان د نعمتونو ناشکري وکړي، حضرت سیدنا علي شیر خدا کرم الله وجه الکریم مبارک فرمای چې رب کائنات جل وعلا هر هغه انسان هغه نعمت نه اخلي چې کم انسان د نعمت قدر کوي، د نعمت احترام کوي. کم نعمت د الله درکو هغه په صحیح ځای کې چې ولګیږي، لکه انسان له الله تبارک وتعالی علم ورکړی دی او قابلیت ورکړی دی، پویه ورکړې ده، پکار داره چې دا پویه دی په صحیح ځای کې راولي او په صحیح ځای کې استعمال کړي. دا نعمت کې به نورم زیادت راځي. انسان ته الله مال ورکړی دی، دولت ولا الله ورکړی دی، دغه مال په صحیح لاره کې، صراط مستقیم کې، د فلاح دپاره، د بهبود دپاره، د معاشرې د جوړښت دپاره، د دین او د شریعت او د قرآن د ترویج او د اشاعت او د تبلیغ دپاره، د دې د وړاندې رسولو دپاره، د مظلوم په سر باندې څادر اچولو دپاره، د یتیم سر پټولو دپاره، دغه رنګې د زخمونو هغه زخم باندې د مرهم پټۍ لګولو دپاره چې کم مال استعمال شي، کم دولت استعمال شي، هغه همیشه دپاره محفوظ شي، هغه همیشه دپاره مقام ته ورسي، په هغې اجر دی، په هغې عوض دی، فی الدنیا والآخره. په دنیا کې هم انسان ته مقام ورکوي، عروج ورکوي، په آخرت کې هم انسان ته مقام ورکوي، عروج ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې انسان دولت هغه دی او د انسان مال هغه دی چې هغه مال او هغه دولت د انسان په خیر باندې په کار راشي او هغه بیا په ورځ د قیامت پورې محفوظ ګرځېږي. راځي چې د الله تبارک وتعالی د تمامو نعمتونو مونږ بره ګورو، لاندې ګورو، ښي طرف ته ګورو، ګس طرف ته ګورو، مخکې ګورو، شاته ګورو، نعمتونه 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 نعمتونه. راځي چې دغه نعمتونه په کار راولو، په خیر راولو، په ښایست راولو، خپل ځانم پې ښایسته کړو، خپله معاشره هم پې باندې ښایسته کړو، د الله او د الله د نبي
د اصولو د قوانینو د قرآن مطابق هغه نعمتونه مونږه استعمال کو او د هغې مخکې هم پرچار وکړو. الله رب العزت جل وعلا دې ټولو نعمتونو شکریه ادا کولو مونږ تاسو ته طاقت او توفیق نصیب وګرځوي. تر بل پروګرام پورې خپل قربا مفتی عتیق الله ته اجازت ورکوي. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.